بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین، پروګرام تحفه د سر شروع شو. د انسان د کمال صفات ذکر کو چې انسان په کومو صفاتونو کامل ګرځي. ارشاد ربانی دی: قل انما حرم ربي الفواحش. اے نبی تو وایا زما رب فحش کارونه حرام کړی دي. ما ظهر منها اغا چې ښکاروي د دینه، وما بطن اغا چې پټي، والاسم او الله حرام کړی دا بنده کړی د ګناه، والبغي ظلم بغیر الحق په ناجایز سره، وان تشرکو بالله او حرام کړی دا الله دا چې تاسو شرکو کې الله سره، ما لم ينزل به سلطانا اغا چې الله پای باندې دلیل نه درالېږلی، وان تقولوا على الله او بل دا چې تاسو وایې په الله ما لا تعلمون اغا چې تاسو نه پوهېږئ. آیات نمبر 33 سورة الاعراف. د دې آیات تشریح کې زمونږ استاد شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه فرمای چې د انسان کامل کېدل په څلورو صفتونو کېږي، چې یو عفت پاک دامنی پاک بازی ده، چې غلط ځای ته نه ګوري، پردی شی حرام نه استعماله. دویم حلم دی، بردباری، چې خبره اوري برداشت کې او هر انسان ته تسلی ورکې. دریم شجاعت، بہادری، چې سړی دلیر وي، ډرپوک نه وي. او څلورم چې انسان عالم وي، چې علم ورسره وي او دې په جایز او په ناجایز باندې پوهېږي، د دین پوهه او د دین علم ورسره وي. دا څلور صفتونه چې کوم انسان کې وي نو دا کامل انسان دی. او د دې نه علاوه څلور صفتونه داسې دي چې هغه دې د ځان نه لرې کي، نو دغه مخکې څلور به ته حاصل شي. یو چې دې د فاحشې نه ځان ساتي، دویم چې د ګناه او د ظلم نه ځان ساتي، دریم چې د شرک نه ځان ساتي، څلورم چې بې علم خبره نه کوي. نو دا رستی څلور د دغه آیت مبارک نه معلومیږي، او چې دا رستی څلور انسان ته حاصل شي نو مخکې څلور ورسره حاصلیږي. خلاصه او نچوړ دا دی چې څلور صفتونه دا د انسان د کامل کېدو دپاره ضروري دي. کامل انسان هغه دی چې هغه کې عفت، حلم، شجاعت او علم وي. الله تعالی دې دا څلور واړه صفتونه مونږ ته نصیب کی. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.